زه تاسو ته نن یو واقعه بیانوم، خو دا واقعه داسې ده که نه چې هغې نه محسوسېږي، معلومېږي د هغې نه چې دا د شک په باره کې هم ده. صحیح ده. د ترکیې یو بادشاه مراد سعید، تاسو به یې څه خلک به پکې پېژنئ. د ترکیې یو بادشاه مراد سعید د نوم هغه چې و که نه، نو هغه به د ماسخوتنې به یې داسې چل کوو، د دې ماسخوتنې چې هغه به خپل حلیه بدله کړه، یعنې جامې به یې خپل د بادشاهتوب هغه جامې به یې کړې، ګیره به یې ولګوله، نقلي ګیره، او خپل شکل به یې بدل کړو. نو خپل شکل به یې بدل کړو، بس داسې بازار سایډ ته به وتو، باندې چې بازار ته به وتو، نو د خلکو به یې دا کول معلومات چې لکه څه دی دا زما دا خلک، زمونږ دا خلک نه بادشاه دی کوم باغ دا وخت چې لکه دا خلک څه کوي. نو هغه داسې لاړو، یو بازار سایډ ته لاړو، نو هغه داسې کار و چې هلته یو مړی پروت و، مړی هلته یو کس داسې پروت و. نو دې بادشاه تپوس وکړو چې دا څوک دی. نو هغه کسان داسې ویل چې دا لکه غلط کس دی، زیناکار دی او بدعتکار دی، غلط کارونه کوي. دی اوس داسې دی دلته پروت دی، د جنازه څوک نه کوي، دغه نه کوي. نو بادشاه ورته وویل چې تاسو ولې د جنازه نه کوئ؟ که دی بدکار دی، کار څه دی، کم از کم د نبي علیه السلام امتي خو دی که نه، د نبي علیه السلام امتي خو دی. په دې وجه خو جنازه وکړئ چې د نبي علیه السلام امتي دی، په دې وجه خو جنازه وکړئ چې د نبي علیه السلام امتي دی. نو هغه وایي صحیح ده. نو عکس راواغستو، د هغه کور د عکس کور ته یې بوتلو. نو هلته یې د بادشاه سره هم لاړو، د ښځې نه یې ورته تپوس وکړو چې دی ولې لکه داسې د داسې څه غلط کارونه کول چې دا خلک اوس د جنازه هم نه کوي او په روډ کې داسې پروت دی او څوک یې رالي هم نه، او دا ولې؟ نو ښځې ورته وویل چې لکه ده به داسې کار کوو چې ده به پیسې د کور راواغستې او دی به لاړو شرابخانې ته، دی به شرابخانې ته لاړو، ده به دومره ډېرې بوتلې واغستې د شرابو، ډېرې شوې بوتلې به یې واغستې د شرابو، هلته به یې دغه کړې، او دی به چې په لاره باندې نو دا ځای نه به راووتو که نه، کور ته به راتلو. نو دی چې به په لاره باندې راتلو، نو دی به د خلکو ولیدو، د خلکو به د په بوجو باندې شراب، ډېر شراب به اوس څونه پیسې چې ورسره وي هغې یې اخیستې وي، د هغه ټایم خپلې پیسې به وي که نه، وایي ده سره به بوجو شراب بوجو. نو دی چې راغی، دی به کور ته راغی، ده به دا شراب داسې به یې راواغسته. زموږ د کور خوا ته یو کنده وه، وایي زموږ د کور خوا ته کنده ده، نو هغې ته به دا شراب غونډ واړول، دا بوتلې به یې موزه ده چې لکه زما په دې کور کې دا بوتلې هم نه یې پرتې وي. دا ښځې به دې تپوس وکړو چې دا ولې دا داسې دغه کړل؟ نو وایي چې ما خو نن لکه د نبي علیه السلام امتي، لکه څه خلک خو مې د نبي علیه السلام امتیان د دې شرابو نه خو مې منع کړل که نه، ډېر خلک خو مې د شرابو نه منع کړل که نه، کم از کم لکه ډېر خلک خو مې منع کړل د شرابو نه که نه. وایي ښه، وایي دا خو وشوه، دا وایي د ده بل داسې څه کار و. نو هغه ورته وایي چې دا بل دا کول چې زموږ په دې محله کې چې دی په دې بازار کې په دې کې یو زیناکاره ښځه ده، دی به په هغې پسې تلو، ده به غلط کار نه کوو، ده به د کوره پیسې واخېستې، په هغې پسې به لاړو، او ده به ښځه به یې ښه باقاعي د خلکو د مخې به دی را کور ته وردن نه شو، ښځه به یې ښه کمرې ته وردن نه کړه، باقاعي کمرې ته به یې وردن نه کړه. نو بیا به ښځې له به دا پیسې ورکړې، پیسې، او ورته به یې ووایي چې زه ځمه او ته به ځان پسې دا ور لټ کړه، او بس ځان ته به نن شپه ستا زما سره ته به ځان ته هېڅوک هم نه پرېږدي، یو کس به ته ځان ته نه پرېږدي نن شپه که نه. نو هره شپه به دی داسې تلو. نو هغه ښځې ورته ووایي چې لکه دی به بیا کور ته راغی او دا دغه نه به راووتو، نو دې خلکو په دې لاره باندې ولیدو چې لکه دی خو بیا غلط کار وکړو، بیا دغه نه راووتو، د غلط ځای نه. نو دی به کور ته راغی، نو ما ته به یې ووایي چې ښځې چې ستا په ما باندې ته غلط شک راځي، په ما باندې غلط شک مه کوه، زه غلط کار نه کوم، زه لاړ شم دا ښځې له پیسې ورکړم او ورپسې بند کړم، ورپسې لټ کړم، او چې په ځان پسې ور لټ کړه، او زه ترې راوځم، او زه وته چې ستا نن ټوله شپه زما سره ده، او زه دنه لاړم، ور په ځان پسې مکمل ته لټ کړه. نو په ځان پسې اول لټ کړي. نو ښځه ورته چې دا ته ولې داسې کوې، پیسې دغه کوې؟ نو هغه ورته وایي، کس ورته وایي چې لکه زه خو کم از کم چې د نبي علیه السلام څو امتیان وایي دې ګناه نه بچ کوم که د شپې خو لکه د شپې څه ګناه نه خو بچ د نبي علیه السلام امتیان بچ کوم که دا ښځه هم د ګناه نه بچي د شپې، او څه کسان هم دي چې د ګناه نه بچ کوو. نو هغه ورته وایي چې یو به یې دا کار کوو. نو وی ده به ما ته ویلي چې لکه په دې لکه زه چې مړ شم، نو زما به هېڅوک جنازه نه کوي، ما ته پته چې زما به یو کس جنازه نه کوي، ما په روډ کې دغه شانې پرېږدي او له دړ به پروت یم، زما به څوک جنازه نه کوي که نه. نو دې کس خپلې ښځې ته ووایي چې زما به په هغه ورځ کې د هغه ځای چې کم علیمانې، کم بزرګانې، کم اولیایي، کم دا وخت چې کم بادشاهي، نو هغه به راځي او غوږ به ته کېږي، زما به هغه بادشاه جنازه کوي، سبق دی زما به هغه بادشاه جنازه کوي. نو هغه بادشاه ښځې ته وویل چې لکه زه چې یم، زه د دې وخت بادشاه زه یم، مراد سعید بادشاه و که نه، هغه وایي د دې وخت بادشاه زه یم. نو ښځې ورته وویل وایي ښه دا تاسو یې د وخت بادشاه؟ هغې ورته وایي او زه یم. نو عکس هغې بادشاه نه دی عکس یې راواغستو، خپل محل ته یې بوتلو، ویل هم به غسل یې ورکړو، کفن یې کړو، جنازې وله ښکلې لکه اولیا غټ غټ اولیا به جنازې کې شریک شو، جنازې وله وکړه. نو بیا ښځې ته یې وله وویل چې ښه ده داسې خبره کړې، او د وخت بادشاه زه یم. نو د بادشاه ښکلې لکه جنازه منازې وله وکړه، برابر یې کړو. بیا کور ته راغی،
کور ته راغی بادشاه د ښځې کور ته راغی نو هغې ته یې وویل چې لکه بادشاه زه وم او داسې دغه وکړه او جنازه وله ما وکړم د دې ښځې صحیح ده نو زما د دې قصې زما د واقعې مطلب دا دی چې لکه په چا باندې شک مه کوئ دې کسانو په دې کس باندې شک کوو که نه کوئ که نه په دې کسانو په دې کس باندې شک کوو چې لکه دی غلط سړی په منځ کې هغه و صحیح سړی زما مطلب دا دی چې په چا باندې شک مه کوئ دا شک چې دا ډېر غلط شی دی شک چې دی دا ډېر غلط شی دی نن سبا یوازې زه نو یوازې تاسو نه هر څوک دا ټول مخلوق په یو بل باندې شک کوي نه ډېر شکونه کوي په خلکو باندې لکه مطلب مې دا زما د واقعي دا مطلب دی چې په یو بل باندې خپل شک مه کوئ